حضرت اقسم ابن سیفی رضی الله تعالی هغه د خپل قبیله سردار و، خپل قبیله او د کورنۍ مشر. نو هغه چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واورېد چې دې سړي د نبوت دعوه کړې ده، ځان ته نبي وایي او دا وایي چې زه د الله د طرف نه رالیږلی شوی یم، نو هغه دې خبره کې دلچسپي پیدا شوه. نو د خپل قوم نه یو دوه کسان ولیږل، قوم یې راجمع کړه، هغوی ته یې ویل داسې کوو یو دوه کسان لیږو چې دوی د دې نبي هغه دعوت او خبرې موږ له راوړي چې دی څه وایي. که خبرې ټیک وي نو بیا پې ایمان راوړو، خبرې ټیک نه وي بیا یې مقابله کوو. خپل ورور او یو بل کس یې ولیږل. کله چې هلته لاړ مدینې ته، نو دا دواړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم تپوس یې وکړه چې پیغمبر چې ځان ته وایي هغه کوم سړی دی، چا ورته وښوده چې دغه دی. نو سره کېناست او ته یې وفرمیل موږ داسې راغلي یو چې موږ ستا خبره اورو چې ته څه وایې، څه دعوت ورکوې دې خلکو ته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته نور اوږده تقریرونه یې ورته ونه کړل. د قرآن مجید د سورې نحل د 14مې سپارې یو آیات یې ورته ولوسته او هغه آیات ته چې الله فرمایلي ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دا آیات یې ورته ولوسته چې دا زما دعوت دی. هغوی ویل دا آیات راته بیا ووایه، بیا ورته ووایه، درېیم ځل یې بیا مطالبه وکړه، بیا ورته ووایه. هغوی دا زده کړه. کله چې واپس لاړ خپل قوم ته، قوم یې ټول راغونډ شو او اقسم بن سیفي رضی الله تعالی عنه ایمان نه دی راوړی دغه وخت. ته ویل یې سم راوړل د دغه سړي نه. هغوی ورته دا آیات ولوست چې دا د هغه دعوت دی. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقسم بن سیفي رضی الله تعالی عنه هغه دا فرمایل زما د الله قسمی چې محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد رب هغه د نیکو اخلاقو حکم کوي، یو ښایسته ژوند خلکو له ورکوي. راله او ټول قوم ایمان راوړ. یو آیات ته وجه ټول قرآن یې نه دی اورېدلی، یو آیات یې واورېد، یو آیات. ځکه قرآن چې دی دا پړونو باندې اثر کوي. او چې کله قرآن باندې یو سړی پوهېږي